تمام عبادتونو کې د ایمان د راوړلو نه وروسته دا هم عبادت د لمونځ دی. که حالت د خوشحالۍ که حالت د غمي چې په هر حالت کې سړی لمونځ کوي، په حالت د یخنۍ او په حالت د ګرمۍ که په هر حالت کې سړی لمونځ کوي، دا کس دې پوه شي چې الله رب العزت د دې نه راضي دی. او چې کله سړی داسې وخت دی چې کله حالت په ده باندې د غمي نو بیا الله رب العزت ته متوجه وي. لکه نن سبا چې کوم چل دی چې کله تکلیف راشي نو بیا ټول خلک الله رب العزت ته متوجه وي. او چې کله د خوشحالۍ وخت دی نو بیا هر چا نه الله رب العزت تېري. دا د الله رب العزت د عبادت سره لایق خبره نه ده. لایقه خبره دا ده الله د عبادت سره، الله د شان سره او د الله د عبادت د شان سره صحیح خبره دا ده چې که حالت د ګرمۍ که حالت د خوشحالۍ چې په هر وخت کې سړی لمونځ کوي. دې خلکو ته وګوره، واوره پرې ورېږي، باران پرې ورېږي، بیا د الله رب العزت عبادت ته ولاړ دی لمونځ کوي. او زمونږ خلک ټوله شپه موبایل وګوري، ټوله شپه فلمونه وګوري، ټوله شپه دا د خپل بدو ملګرو سره تېره کړي، بیا یې سهار لمونځ دا د هغوی نه قضا وي. ماخوستن هم پرې اکثر قضا وي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم کس چې سهار لمونځ نه کوي، کوم کس چې د ماخوستن لمونځ نه کوي، بیا کس چې کله مري دا به منافق مري. او کوم کس چې د ماخوستن لمونځ کوي، کوم کس چې د سهار لمونځ کوي، دا هرګز منافق نشي کېدی.